صدر عارف الوی پرون سټیټمنټ ورکو په دې ټویټر باندې ما داغه ورته ریسپانس هم ورکو ټیګ مې هم کو پکې او په هغه ټویټر سټیټمنټ کې هغه دا وی چې موږ پاکستان د دو ریاستي فارمولې قائل یو او د دو ریاستي پالیسۍ تحت موږ وایو چې اسرائیل د هم په دغه ځای کې یو ریاست وي او فلسطین د هم په دغه ځای کې یو ریاست وي ما وی لعنت شه او پتا باندې 30 کروڑه پاکستانیانو د نماینده په حیثیت باندې یو اسلامي ایټمي قوت د اسلامي فوج د کمانډ او د سربراہ په حیثیت باندې تو سټیټمنټ ورکې چې په دغه خوره باندې د فلسطین هم حق شته دی د اسرائیل هم حق شته دی حالانکه د پاکستان د قیام په وخت کې قائد اعظم محمد علي جناح ویلو چې اسرائیل دا یو ناجایز قابض او غاصب قوت دی په فلسطین باندې مونږ په دغه خوره باندې د اسرائیلو د ریاست حیثیت تسلیمولو ته تیار نه یو دا راغلي دي فرنګیانو راوستي دي د معاهده بالفور تحت په سن 1918 کې برطانوي افواجو په خپلو جازونو کې د ټولې دنیا نه یهودیان راغونډ کړي دي او چې کله هټلر هغه د دوی نسل کشي کوله چاته چې هولوکاسټ ویل کېده چې 15 لکه یهودیان دا هغه په هولوکاسټ کې مردار کړي د دنیا د مخ نه ختمول هغه وخت کې برطانوي فوجیانو خپل جازونه را ډک کړل او دای ټول په ټوله راوستل او دای په فلسطین کې آباد کړل فلسطین دا د دوسری د پهلی جنگ عظیم نو وروسته دا د فرانس په حصہ کې رسیدلی و د فرانس سره برطانیې معاهده وکړله او د فلسطین په بدله کې ورته بل سټیټ حواله کو او د فلسطین د هغې اتارټي او د هغې انتظامي نظمونه برطانیې په خپل لاس واخیستلو او بیا د هغې نه وروسته یې د ټولې دنیا یهودیان راغونډ کړل هلته یې کېنول هغوی آبادکاري شروع کړله بستۍ یې جوړول شروع کړل او په 1948 کې د دوسری جنگ عظیم نه وروسته اقوام متحده په دغه ځای کې د اسرائیلو د ناجایز او د غاصب قوت لپاره د یو سټیټ او د یو ریاست د هغې اعلان وکړو اقوام متحده چې دا د کافرانو د هغې یو تنظیم دی او دا یې جوړ کړی د دې لپاره دی چې په کوم ځای کې د مسلمان په مرۍ باندې چاړه راکاږل غواړي نو په شریکه په دې چاړه باندې لاس ږدو چې دا مسلمان چېرته سر پورته نه کړي د اقوام متحده نه د ټولو نه اولنی قرارداد چې پاس شوی دی هغه دا چې د فلسطین د بیت المقدس د مسجد اقصی هغه پاکه خوره کومه پاکه خوره چې د امت اسلام امانت و کومه خوره چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یهودیانو نه د پاکولو حکم ورکړی اخرجوا اليهود والنصارى من جزيره العرب د کومې پاکې خاورې چابیانې چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه امت ته پرېښودلې وې او چې بیا د 88 کالو دپاره صلیبي افواجو په مسجد اقصی باندې او په بیت المقدس باندې قبضه وکړله نو الله د 12مې صدۍ یو مجاهد راپورته کړلو صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه د مسلمانانو یو لوی عظیم سپهسالار او هغه په دغه ځای کې عیسایي او صلیبي افواجو ته شکست ورکو شام اردن لبنان مصر فلسطین دا ټول پټولې د اسلامي فوجونو د پښو د لاندې کړل او د بیت المقدس د هغې چابیانې یو وارې بیا مسلمان ته په لاس باندې ورکړلې دا دومره صدۍ د امت اسلام چې کوم امانت و هغه امانت مې باندې د اسلامي جمهوریت پاکستان نوم لیکلی دی په دې باندې یو فقره لیکلې ده چې ته په دې پاسپورټ د دنیا 198 ملکونو ته سفر کولی شي یو ناجایز او غاصب قوت چې اسرائیل له هغې نه نوم دی ته په دې پاسپورټ هلته تللی نه شي وجه یې دا ده چې اسرائیل به حیثیت د سټیټ مونږ تسلیم کړی نه دی مونږ منلی نه دی ته نن څنګه زما په بخاف باندې په بین الاقوامي میډیا باندې دا شوشه پرېږدي چې فلسطین به د مسلمانانو ځان له ریاست وي او اسرائیل به د یهودیانو ځان له ریاست وي دا ستاسو
چې د هغې کوم ټټوان زمونږ او ستاسو په سرونو باندې ناست دي الحمدلله موږ فخر سره دا خبره کوو موږ د فلسطین او د اسرائیل په جنگ کې د اسرائیلو حمایت نه دی کړی موږ خاموش نه یو پاتې شوي موږ برسرعام اعلان کوو چې موږ د مجاهدین حماس ملګري یو موږ د فلسطین د مظلوم ملت ملګري یو موږ د مسجد اقصی ملګري یو موږ د بیت المقدس ملګري یو موږ شپ نه دی جرنیلان هم شته دی هغه ټول چې په کوم امتحان کې فیل شو زما قائد په هغه امتحان کې الله سرخرو کو لاړ قطر ته او د ټولې دنیا د عالمي میډیا د وړاندې د حماس د مجاهدینو په لاسو کې لاس ورکړل دنیای کفر ته پیغام ورکو چې کو په پاکستان کې نور څوک د حماس د مجاهدینو ملاتړ کوي او کو نه کوي جمعیت علما به برملا ملاتړ کوي ان شاء الله د ملیشیا غونډې او اسلامي اقتصادي قوت دا قدم پورته نه کړلی شو دا د ترکي غونډې یو نیو ایمرجنګ پاور په دنیا کې معاشي او اقتصادي طور په امت مسلمه کې دا قدم طیب اردوغان اوچت نه کړلی شو دا قدم د ټولې دنیا د 198 ملکونو د هغې شپږم نمبر لوی دفاعي قوت اسلامي جمهوریه پاکستان د هغې صدر مملکت او د هغې وزیر اعظم پورته نه کړلی شو دا قدم چې ټولې دنیا ته 60% تیل فراهم کوي هغه د خلیج عرب ریاستونه هغه محمد بن سلمان کوم چې په ارض الحرمین باندې واکمن دی دا قدم هغه هم پورته نه کړلی شو دا قدم بنگلادیش دا هغې غوندې ابھرتی ہوئی اسلامي معاشي قوت دا قدم هغې هم پورته نه کړلی شو الحمدلله موږ فخر سره وایو زمون قائد امت مسلمه ته زمون سرونه پورته کړل نن په عربو کې عربیان په ټیک ټاک او په فیسبوک او هغوی په ټویټر باندې او په یوټیوب باندې ویډیوز جوړوي وی شیخ فضل الرحمن 100% وی شیخ فضل الرحمن دا 1 نمبر سړی دی په ټول عالم اسلام کې چې دی لاړ شو او جرأتمندانه موقف اختیار کو او د غزې ژړېدونکو خویندو میندو ته پیغام ورکو ډېر درنه لرې یو ډېر درنه په سفر کې یو او زمونږ او ستاسو په ملک کې زمونږ او ستاسو په منځ کې په هغې کې دریابونه هم شته دی صحراګانې هم شته دی ملکونه پکې هم شته دی خو ای د غزې مسلمانانو زړونه مو تاسو سره تړلي دي چې خپلو بچو ته ګورو ستاسو بچي راته رایادېږي چې خپلو بیبیانو ته ګورو ستاسو بیبیانې راته رایادېږي چې خپلو خویندو میندو ته ګورو ستاسو خویندې میندې راته رایادېږي مونږ هم په غم باندې 1 کروڑ روپۍ تقریبا دا زمونږ د دې غریبې زمرې نه مونږ ولېږدې نن چې د هغې زخمي په زخم باندې مرهم پټۍ کېښودل کېږي او پیسې ورله د بنیر د خیبر پښتونخوا د پاکستان مسلمان لېږلي وي ختم نه دی جنگ جاری دی اسرائیل نه قلاریږي په غړېدلو سترګو یې خپل شکست او ناکامي ولیدله اسرائیلو به ویل موږ په دنیا کې 9 نمبر لوی اټمي قوت یو لوی دفاعي قوت یو چې کله هغه په دې خپلو ساده او اسلحو باندې ریزه کو نو د موساد چې کومه د اسرائیل انټیلیجنس ایجنسي ده د هغې سابق چیف هغه انټرویو ورکړله او ویل دا کمال دا د دوی د دې اسلحې نه دی خو دوی چې کله ګزار کوي دی ورسره یو ناره د الله اکبر غیبانه د یو جني او د یو غیر مرئي مخلوق سره مد مقابل ولاړ یو داسې مخلوق راته په جنګ کې مخې ته راځي چې نه مو چېرته په سترګو لیدلی دی نه مو په وهم و ګمان کې هغه راغلي دي دا هغه د الله فرشتې دي کومې چې په بدر کې د مظلومو مسلمانانو سره د ټولې دنیا بهترین فوج او